سعودي عرب د مزدور طبقې د پاره یو ډیر غټ اعلان کړی ځکه هلته په مزدورانو چې کم ظلم کیږي په هغه ظلم باندې اخر د سعودي عرب باچا هم اکشن اخیستلی دی. یو مووي راغلی وه چې په هغې باندې تیر شوی ویلاګ تاسو سره ما شریک کړی د ګوټ لایف. هغه مووي که چېرې تاسو کتلی وي یا یې وګورئ نو نه به تاسو له اندازه وشي چې په سعودي عرب کې اوس هغه تر اوسه پورې هم داسې خلک شته چې د پاکستان مزدوران یا د انډیا یا د بنګلادیش د غریب ملکونو مزدوران هغوی داسې ساتي لکه غلامان. د غلامانو نه ورسره هم بدتر سلوک کیږي جی. نو اخر سعودي عرب چې دغه مووي کتلې ده نو هغه هم یو اکشن اخیستلی. محمد بن سلمان کم چې د سعودي عرب پرنس دی هغه یو اعلان کړی په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. بیا د مووي طرف ته هم ځو په هغې باندې هم لږ ډېر ریویو تاسو سره زه وړاندې کوم. سعودي عرب چې کم بادشاه دی محمد بن سلمان هغه اعلان کړی دی په 22 اګست باندې محمد بن سلمان د سعودي عرب بادشاه یو نوی قانون جوړ کړو چې سعودي عرب کې انساني حقوق خلاف ورزي کولو والا مزدور خپل غلام جوړول، بیا د مزدورانو سمګلینګ کول، هغه خپل حق نه محروم کول. دا چې څومره هم کسان کوي د هغوی په وجه 30 اکتوبر نه والې 30 اکتوبر نه به سعودي عرب کفالتي نظام چې کوم دی هغه ختموي او ریاستي نظام له مطلب کنورټ کوي. کفالتي نظام چې کوم دی د هغې به ذمهوار چې کوم وي ریاست په وي، او چې څوک د دې خلاف ورزي وکړي نو هغه که ډېر که هر څوک وي نو هغه له به سزا ورکړل کېږي، هغه له به باقاعده قید او جرمانه پې هم لګي. د مزدور خپل مزدور غلام جوړول، هغه بیا خپل حق نه محروم کول، وطن ته واپس نه پرېښل. چې څوک هم داسې کارونه کوي نو په هغوی باندې به سټریکلی اکشن اخیستلی کېږي او د هغوی خلاف به قانوني کاروایی هم کیږي او هغوی له قید او سزا هم ملاویږي. دا اعلان چې کوم دی د سعودي عرب باچا په 22 اګست باندې کړی دی او دا قانون چې کوم دی 30 اکتوبر نه به په سعودي عرب کې امپلیمنٹ کیږي جی. نو دا بالکل ډیر زبردست سټیپ اخیستلی شوی دی او دا په څه وجه باندې د مووي چې کومه د ګوټ لایف چې کوم یو مووي انډیا ریلیز کړې ده دې کې هغوی د سعودي عرب دغه کم ظلم چې کوم دی هغوی پکې خولې مطلب سعودي عرب کې به ښه خلک هم وي، خراب به هم وي، هر ملک کې وي، هر وطن کې وي، هر مالت کې وي، هر کور کې ښه او خراب خلک وي. نو په دې وجه باندې اوس سعودي عرب یو نوی قانون جوړی جي. د ګوټ مووي چې کوم ده دی کې یو کس چې سعودي عرب ته لاړ شي دلته ول ایجنټ یو څه وي، هلته چې لاړ شي بیا بل څه وي. سعودي عرب کفیل خپل یو ساره لبوز هلته هغه ګډې بیزې ساتلي وي، هغه له ورپرېږدي، هغه ګډو بیزو سره هغه ژوند تېروي، هغه له د زندګۍ سهولیت نه ورکوي، پیسې هغه له نه ورکوي، حتی چې هغه نی ته هم نه پرېږدي د هغه ویښته دومره د هغه فزیکل سټرکچر بیخي چین شي، ورلوی وطن له واپس ځم، وطن له واپس نه پرېږدي. او ډېر زیات ظلمونه هغه چې کوم غلام سیستم و هغه مطلب په سعودي عرب کې مخکې هم زمانه جاهلیت چې خلکو به غلامان ایشتل، خرڅول، سمګلینګ. نو دا اوس هم نو زه سعودي عرب دې دپاره قانون جوړ کړو. دغه مووي کې د دې یو رخ ښودلی شوی چې هغې نه پس سعودي عرب باچا چې کوم دی محمد بن سلمان اکشن کې راغلی دی او د دغه خلاف هغه اواز اوچت کړی او په کار هم ده ځکه دنیا چې کوم دی ډېره مخکې تللې ده. اوس هغه جاهلیت یا په انسان ظلم کول، په انسان له خپل حق نه ورکول، دا په هر وطن کې کېږي، صرف سعودي عرب کې نه. خو په کار هر وطن حکومت لدی چې د داسې خلکو خلاف سټریکټ اکشن اخلي کم چې د انساني حقوقو په عمل کوي یا یو انسان سره ظلم زیاتې کوي یا هغه خپل غلام ساتي یا هغه د خپل حق نه محروم کوي یا هغه سره نور څه زیاتې کوي. نو هر وطن حکومت له پکار چې داسې خلکو خلاف ضرور اکشن اخلي. دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.